نو دلته کې د داسې ښکاري چې پیغمبر دا خیره کړې ده. نو پیغمبر خو الله پاک د هدایت لپاره را لېږي دی، خو خیره نه کوي. خو دلته کې ځکه حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام چې کله ستړي شول او غالب یقین دا راغی، غالب ګمان دا راغی چې اوس دا خلک چې کوم مسلمانان شو دک ایمان راوړو، د دې نه علاوه دا نور خلک ایمان نه راوړي. نو دا نور خلک ایمان نه راوړي، حضرت موسی علیه السلام به دعا غوښتله او حضرت هارون علیه السلام به آمین وي. نو موسی علیه السلام به دعا وغوښتله او هارون علیه السلام به آمین وي. یو مطلب دا دی. دویم مطلب دا دی چې الله پاک جل شانو د وحی په ذریعه پیغمبر ته وښودله چې داسې الفاظ ووایه، دعا وغواړه چې دا خلک الله تعالی تباه کړي. نو الله ورته د وحی په ذریعه باندې حکم وکړو، نو چې حکم یې ورته وکړو نو پیغمبر خو د الله تعالی د حکم بیا خامخا تعمیل کړي. نو ځکه پیغمبر حضرت موسی علیه السلام دعا وغوښتله، ربنا چې اے رب زمونږه لیضلوا چې دوی گمراه کی خلق لرا عن سبیلک ستا د لار نه د دې مال او د دې زینت د وجې نه. خلق د الله تعالی د دې مال د وجې نه اړي، مال ورکوي اومو او که څوک یې نه مني نو بیا ظلمونه هم کوي، پیسه د ورسره، مال او دولت د ورسره. نو الله پاکه ربنا اطمس، الله پاک اے رب زمونږه ختم کړي علی اموالهم د دې مالونه. نو د دې مالونه وی الله تعالی ختم کړي. چې دا دعا وکړله نو حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې دا غي دعا او عون په خزانو کې څومره سرو، څومره سپینو، څومره جواهر پیسې دغه رنګ غوي اثر د الله تعالی کاڼي جوړ. بیا وروسته په یو دور کې د فور بعد موندلي ګټې جوړ د وخت او سره زر د هغې کاڼي جوړ مال چې و او څومره پیسې سره سپینو په هغه دور کې د سرو د سپینو سکې به وي، نو د هغې ټولو نه کاڼي جوړ شو. څومره جواهرات و د هغې نه کاڼي جوړ شو، څومره غلې وې د هغې نه کاڼي جوړ شو، شګې ته جوړې شو. وشدد او سخت کړي علی قلوبهم د دې زړونه فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نه وړي. د دې زړونه چې کوم دی سخت کړي نو چې دوی ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب الالیم، تر دې پورې چې دوی وویني عذاب، دردناک عذاب وویني. نو دا یو تفسیر دا دی چې دا پیغمبر علیه السلام یعنی حضرت موسی علیه السلام ته د وحی په ذریعه باندې ښودلی شو چې داسې الفاظ استعمال کا. نو د دې وجې نه حضرت موسی علیه السلام او الله تعالی ته علم چې دې کې څوک ایمان راوړلو والا نشته دی. نو پیغمبر خیره وکړله، ستاسو د دواړو دعا الله تعالی قبول کړله. الله تعالی ته فرمایل چې ستاسو د دواړو دعا. نو دلته کې موسی علیه السلام دعا کړې ده او حضرت هارون علیه السلام به آمین ویلې دي. نو دا داسې شو چې لکه دواړو دعا وکړله. او د دې نه دا مسله هم ثابته شوه چې کله امام قرأت کوي او سورت وایي او مقتدیان په هغې باندې آمین وایي نو قرأت د امام او قرأت د مقتدي شو. یعنی د امام دا قرأت د مقتدي دپاره قرأت، امام په قرأت کوي په صرف آمین وي، مقتدي په صرف آمین وي، ولا ضالین امام وي نو مقتدي په صرف آمین وي. نو دا هم دعا ده کنه سوره فاتحه. نو دلته کې په امام پسې وروستو سوره فاتحه شوه، الحمد یا سورت ویل دا په امام پسې وروستو نشته. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. نبی علیہ السلام فرمایي د چا دپاره چې امام وي نو د دې امام قرأت داسې دی دا د مقتدي دپاره قرأت، مقتدي به خاموش وي.